عزتمندو نن چې د ګوجر قوم د ملکان ډیویژن د سیلاب راوتې دی کم ظلم کم بربریان صوبایي حکومت او د لوکل انتظامیه د ضلعي په امامره زموږ ګوجر سکرټریټ وسمار شوی دی. وزیر اعلی هغه سکرټریټ په خپله ضلع کې مات کړو چې د چا خپله ضلع وي او په خپله ضلع کې ورته دومره مخلوق راوتی هغه ته احتجاج کوي. زه خپل هغه د ګوجرو وروڼو ته وایم چا چې پي ټي آی له ووټ ورکړی دلته 80% خلک چې کم دي دا د ګوجر قوم سره چې څو ورته دا مونږ ته داسې ښکاري لکه د ګلاب په ګل باندې چې ماشې پروت دي دومره پې زموږ اثر نه شي خو دا د ګوجر قوم اتک نه کړلی په دې وجه انشاءالله مونږ د وزیر اعلی نه تپوس کړو. ډېره زیاته مننه. زه دا خبره کلک کول غواړم چې ګوګل سکرټریټ یا بنګله ده یا عمارت ده دا د نظریې اور وہ وفاقی حکومت بھی شریک ہے اور وہ اس لیے میرے جمی غفیر اور میڈیا کی وساطت سے عمران خان کی کے نوٹس میں بھی یہ بات د خپل قام د رهنمایۍ لپاره د قیادت لپاره یو شخص منتخب کړی چې د هغه نوم دی الحاج حاجي رضا خان صاحب. تاسو ته معلومه ده چې هغه موږ سردار قوم جوړ کړی. कहता हूँ सामीन मोहतरम इस मुल्क में एक ऐसी अनारकी की कैफियत है कि हम 16 साल से चीख रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ जागीरदार वजीरा खान और नवाब आप मुंतखब करके ऐवान में भेजते हो जिसका नतीजा आपके सामने गुजर सेक्रेट है. वजीर आला साहब आप गुजर को नहीं जानते कि लफ्ज़ गुजर का क्या माना है. ये संस्कृत का लफ्ज है इसका माना चीरने और पहाड़ने का है. आपने शेर के मुंह में हाथ डाला है. मैं 7000 साल से इस धरती पे आबाद हूँ. आप 500 साल से आए. आप मालिक हैं और मैं महकूम हूँ. अब पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे बड़ी सगीर में 7500 गांव और जिले गुजर के नाम से मौसूम है. आपके नाम पे सिर्फ एक के बीके हैं जो मैंने आपको सिर पे बिठाया और आपने मेरे इदारे को नाकाम किया. हम गुजर सेक्रेट को पंजाब के एकादना से देहान पे भी तामीर करवा सकते हैं लेकिन हमारी जिद ये है कि इसको ये खजरे की हुकूमत तामीर करेगी. زمونږ احتجاج جاري چې تر څو پورې زمونږ 1 پوینټ ایجنډا ده چې موږ له ګوجر سکرټریټ نه جوړ کړی د هغې پورې به زمونږ دا احتجاجونه د آغاز دی د اختتام نه دی. خو پرون زمونږ د مشرانو د اکرم خان په ځای کې زمونږ د اپر ډیویژن په مشرۍ کې هم د دې لپاره د احتجاج یو دغه جوړ شوی دی. نو انشاءالله د سیاسي وابستګیان نه بالاتر ستاسو سره د ټول قومونه ولاړ دي. د آیین پاکستان په ځای کې دا پرامن احتجاج دا زموږ حق و خو دا د آغاز دی او د دې اختتام نه دی. دا به انشاءالله که زموږ مطالبات حل نه شو 1 پوینټ ایجنډا ده نو موږ به په هر تحصیل کې په هر ډسټرکټ کې د نه ختمېدونکي احتجاج آغاز شوی دی. زمونږ ایوب خان چې حکومت ته کم ډیډ لاین ورکړو 30 تاریخ د 30 تاریخه پورې زمونږ د دې سره ټایم شو راشئ د دې قام په ووټ باندې تلئ دې قام ته کښېنئ زمونږ سکرټریټ چې کوم دی دا موږ له جوړ کړئ. دا مطالبه تاسو ته منظور ده. بله خبره چې د دې سواد چې کوم سیند بهیږي د دې حدود مقرر کړي دا سیند دې وتړلی شي د دې حدود دې مقرر کړي. تاسو ته منظور ده. بله خبره دا واورئ چې که دې زموږ سره کښېناستو او خبره یې ونه کړه او زموږ دا خبره یې سپکه وګڼله نو پېښور ته به ځو نه اسمبلیحال بغې ته به ځو ځو به موږ به پېښور ته هم ځو
ور باندې دا احتجاج چې دی دا به موږ خورو او کوم ډیډلاین چې ورکړلی هغې لپاره تیار اوسئ